بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. برون سبق کې منګه دا خبره کړې و چې دې به اوس د ارکان تشبیه یعنی د مشبہ مشبہ به او د وجه شبه او د ادات شبه د دې مختلف تقسیمات بیانې. نو برون سبق کې یو د په اعتبار د طرفین سره د مشبہ مشبہ به په اعتبار سره په دې سره یو تقسیم ذکر شو چې تشبیه په څلور قسمه ده: تشبیه المفرد بالمفرد، تشبیه د مرکب په مرکب سره، تشبیه د مفرد په مرکب او تشبیه د مرکب په مفرد سره. نن سبق کې دویم نمبر تقسیم په اعتبار د طرفین سره بیانې چې دا تشبیه د دې هم څلور قسمونه دي. ما ته فکر ده نمبر 1 ده تشبیه ملفوف، نمبر 2 ده تشبیه مفروق، نمبر 3 ده تشبیه تسویه او څلورم ده تشبیه جمع. په لندو الفاظو کې آسان الفاظو کې راځي چې تشبیه ملفوف دی ته وایي چې اول دوا مشبہ ذکر کی، درې مشبہ ذکر کی، څلور مشبہ ذکر کی، کبه عطف سره کبه غیر عطف سره، او بیا د هغې لپاره وروسته دو مشبہ بی یا درې مشبہ بی ذکر کی. اول دو مشبہ درې مشبہ بیا وروسته او دې ته ویل کېږي ملفوف. مفروق دې ته وایي اول یو مشبہ بیا بل مشبہ بی ذکر کړه، بیا بل مشبہ بی ذکر کړه، بیا بل مشبہ بی ذکر کړه. نو په دې صورت کې دا مشبہ بی دواړه د متعدد دي. مشبہ بی دواړه سری خو په ملفوف کې اول دوا درې مشبہ ذکر کی او بیا ورستو د دوه درې مشبہ د پاره مشبہ بی ذکر کړي. او په مفروق کې اول یو مشبہ بیا سره خواته مشبہ بی، بیا بل مشبہ خواته سره مشبہ بی، بیا بل مشبہ خواته سره مشبہ بی. پوه شئ؟ او کچرته دوه طرفونه متعدد نه بلکې یو طرف متعدد هو نو بیا به دوه حال نه خالی نه وي. یا به داسې وي چې مشبہ به دوه درې څلور مشبہ به ذکر کړي، دای لپاره به یو مشبہ ذکر کړي. مشبہ بی به وي، مشبہ به دوه یا درې وي او مشبہ بی به سوي او دې ته ویل کېږي تشبیه تسویه. څه ورته وایي؟ او څلورم نمبر چې مشبہ یو خو مشبہ به ډېر وي، مشبہ یوي او مشبہ بی په دوه یا درې څلور دوسی وي، دې ته ویل کېږي تشبیه جمع. پوه شئ؟ تشبیه ملفوف، تشبیه مفروق، تشبیه تسویه او تشبیه جمع. ٹھیک شولا؟ اوس ګورئ. وايضا تقسیم اخر للتشبیه باعتبار طرفین، او دا رنګي یو بل تقسیم دی د تشبیه په اعتبار د طرفین سره، او هو وادر ان تعدد طرفاه کچرته دا مشبہ به دوه متعدد وي یعنی طرفین متعدد وي، فهو اما ملفوف دا بیا ملفوفي. ملفوف معنا رانغختل شوی، رانغختل شوی. نو دا څه ته وایي؟ وَأَيُّؤْتَى اولا بالمشبهات على طريق العطف او غیره، چې اول براوړل شي مشبهات په طریقې د عطف باندې او غیر عطف باندې، یعنی یو مشبہ بل مشبہ ثم بالمشبه بها كذلك بیا مشبہ بیا د قشان دی راوړل شي. واښوي په دې وجه بیا رسو مشبہ بها راوړل شي. كقوله في صفه العقاب بكثره استياد الطهور، لکه دلل قول د شاعر دا قول چې شاعر د باز صفت کوي په ډیر زیات دغه سره چې دا مرغود احکار ډیر کوي. نه کأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحاشف البالي. ما ته وګوره وای دی وای چې د دې باز خواته دا باز یې کنه دا باز د ډیر زیات کار کوي، نو د دې ګونسلې خواته د کوم جاله چې د دې خواته د مرغوز لونه پراته دي، سر زړونه وچ پراته دي او سر زړونه چې نن دا لکه پوخه تازه پراته دي، نو دی خو لکه ښکار ډېر کوي. نو د خواته چې نن دا پخوانۍ مرغۍ هم دي چې مخکې د ښکار کړي دي او وسنۍ تازه هم دي، وایي دا د دې ګوسلې خواته داسې ښکاري لکه تازه کجورې او دغه کجورې ردي کجورې زړې کجورې. نو دلته کې د مرغۍ هغه مرغۍ چې د هغې تازه مرغۍ زړونه یې تازه او هغه مرغۍ چې هغه پخوانۍ دا یې مشبہ وګرځولې، دوه مشبہ به شول که نه؟ او د دې لپاره مشبہ به د تازه زړونو دپاره تازه کجورې او د هغه لپاره د زړو زړونو دپاره زړې او وچې کجورې. پوه شوئ؟ نو اول دوه مشبہ ذکر شول بیا وروسته څه ذکر شول؟ كأن قلوب الطير رطبا ويابسا
وی گویا کې د اصلونه د مرغو رطبن چې باز د هغې نه تازه دي و یابسن او باز پکې څه دي نو ګویا رطبن دا یو مشبه ده چې دا تازه زړه او دا یابسن چې دا بله مشبه ده بعض لدا وکره العناب والحاشف البالي لدا وکره چې د دې ګونسلې خواته دي جاله ګونسله العناب تازه کجوري والحشف البالي او هغه کجوري کمی چې زړې شوي دي وزوی شبه الرطب الطري من قلوب الطير بالعناب دلګي د تازه زړونو تشبيه ورکړه د عناب سره واليابس العتيق منها بالحشف البالي او هغه چې زاړوي او وچوي دغه ورکړه تشبيه ورکړه د ردی او خوش کجورو سره لکه پوښتنه به معنی اذ ليس لاجتماعهما هيئه مخصوصه وینش د اجتماع لپاره یو مخصوص هيئت چې دغه شمار وکړل شي او یو څه تشبيه او دغه تشبيه قصد وکړل شي الا انه ذكر اولا المشبهين چې د اول دوه مشبه ذکر کړل ثم المشبه بهما على الترتيب او په ترتیب باندې مشبه بهما ذکر کړل الګه پوښوي او مفروق یا بلا تشبيه چې دا مفروق وي تشبيه مفروق دي ته وایي ايو دا بمشبه ومشبه به چې اول یو مشبه به راوړي بیا بل مشبه به راوړي بیا بل مشبه به راوړي لکه د خپل معشوقې دغه کوي یا د زنانو چې د زنانو صفت کوي نو النشر طيب النشر مسك والوجوه دنا نير واطراف الاكف عنه النشر مسك وې د دې زنانو د خوشبويانه دا پشان د مشکو دي نه النشر دا خوشبوئی دا مشبہ شو او مشتری لپاره څه شولا مشبہ به شولا والوجوه دنانير او د دوی دا مخونه پشان د دینارونو دي نو وجوه دا مشبہ شو او دنانير مشبہ به شو واطراف الاكف غنم او د لاسونو دا اطراف دا غوتو دا پورې دا دغه بندونه دا دې سړي لکه تازه او پسته ونه بوټي پوښوي نه دلته ګوره درې مشبه به دي کنه ولا اول یو مشبه بل مشبه به بیا دوه مشبه به بیا درې مشبه به دي کړل نشر صد اطيب والرائحه خوشبوئی مسك مشکي والوجوه دنارير مخونه پشان د دنانير دي او اطراف الاكف او غوتي چلین اندالکا د پشا او شجر احمر لين سری ونی چې دغه کمزوري دی نری وي دا نرمي وي اطراف بنان و بیا و چا په اطراف الاكف غوتي ویلی او چاوي ته غوتو دا بندونه بری پوښوي بری دوه صورتونه کې مشبه به متعدد وسو دریم نمبر چې یو دا مشبه به متعدد وي او مشبه به مفرد وي نو دې ویل کې تشبيه تسویه څورته وي وان تتعدد الطرف الاول او کچرته متعدد وی الاولنه طرف یعنی مشبه نه مسببي نو تشبيه تسویه دي تشبيه كقوله صدق الحبيب وحالي كلاهما كالليالي و زمان محبوب د دې سر دا وخته د کن پټې دی وخته ته سودا غوې لګي و د دې د زمان محبوب د دې سر دا وخته او زمان د حال دا دوه په شان د تیرو د شپې لکه څنګه چې زما د حال د غم او د مصیبت ته وجه نه تک تور دی د قشان ته زما د محبوب دا وخته چې نه دا تک تور دی نو په توروالی کې چې نه دا د شپې سره مشابهت ورکړل او باغه دای کې چې لکه دوانو دا تورواله یو شان نه دی د شپې سره دا غلا تورواله چې نه راخېستوالي د وجه نه دی چې ځوان دی وخته تک تور دی سپین شوی نه دی او دغه چې زمانہ حال چې نام د شپې په شان ته تور دی خو لکه زمانہ حالات می ګډ وډ دي ستاب فراق کې بجدایږي وان تتعدد طرف الثاني سلورم صورت چې لکه مشبه یوي او مشبه به ډیری وي يعني مشبابيتنا لون فتشبيه الجمع عندي تشبيه جمعوي كقوله بات نديما لي حتى الصباح أغيد مجدول مكان الفشاء كأنما يتبسم عن لؤلؤ منزل أو برد أو أقاح وإذا ما دي محبوبه زما دي معشوق بي يبا معشوقي پته نه لګي وإذا زما سره شراب سکلیو او ټول شپه سره ناسو ټول شپه سره خبرې کولې د سهار پورې نو
وی بات ندیمن لی حتی صغبا شپتی رکړه د ما سره د ما دې ملګری چې شراب اسکری او د ما سره شپتی رکړه او خبرې کولې ماته حتی صغبا د سټه مو پورې اغید مجدول مکان الوشا وی زما دا محبوب چې نه نو دا نرم بدن او نری ملا ولده اغید مجدول کمزوری بدن والا یعنی نرم بدن والده مکان الوشاق وشاق اصل کې ویل کېږي د پرتګال چې په کوم ځای باندې منګه تلو دا نرم لا دا تنوي نرم لا والده د ما د عمل کرے کانما يتبسم وسبدي صوبري کتابونه کې ویل کېږي يبسمو اینه يبسم معنا دا گویا کې چې د ظاهري او يتبسم معنا دا گویا کې چې د خنديږي اصل کې مسله دا ده چې د غاخونو تشبيه ور کړی دا چې زمانہ ملګری چې نن د غاخونه د سړي چې کله د خاندي نو د غاخونه مشبه ده د دې ذکر لکه دا دغه نه ملغلری دا چې په بل باندې پاسه کې خودل شي او یا لکه د سړي لکه ته چې دا غلې راوريږي غلې چې بالکل نرمي او بالکل سپینی او یا د دې مثال د ګولې بابونه له نو مشبه یو ده او مشببي وسره سو شولې کانما يتبسم عن لؤلؤ گویا کې چې دا خاندي د ملغلرونه ها یبسمو دی وې نو بیا به یبسمو معنا گویا کې چې ظاهریږي سوق ظاهریږي دغه نرم لا والا اي ذلك الاغجد اي ناعم البدن دغه خيستم بدن والا زماده ملګری چې عن لؤلؤ منزغد بداسي غاخونو باندې چې غاخونه پشان د ملغلرو دي منزغد چې ته در ته دي منظمین یعنی یو ځای شوی او بردین یا پشان د غلې دی وحب الغمم او اقاح ستوي جمع اقحوان هذا اقحوان جمع ده هو ورد له نور دا دې ګلونه چې راګي د لپاره غټيږي موږ ګولې بابونه وایو شبه ثغره بثلاثه اشیاء واذا خپل محبوب د غاغ تشبيه ورکړل په څه سره نو مشبه یو دا مشبه به سوري د تشبيه جمع شولا لکه پوه شو به معنی نو څو قسمونه شولو سره ملفوف مفروق تشبيه تسويه او تشبيه یاد بشي ځای